اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو مرګري دا دعوه کړې ده چې ما سره د ټولې دنیا نه وړوکی قرآن شریف دی. زه هغه دا وایم چې نه، دا ته ووینه زما سره چې کوم قرآن پاک دی، انشاءالله چې په ټوله دنیا کې به دا قرآن پاک د چا سره ني. دا د نن نه 800 کاله مخکې لیکلی شوی دا قرآن پاک. او دا قرآن پاک چې کوم دی دا په هندوستان کې لیکل شوی دی، په فیلیپین کې علماو لیکلی دی په خپلو ګوتو باندې. نو زه دا دعوه کوم او دعوې سره وایم چې دا قرآن پاک چې کوم دی دا د دنیا د ټول نه ورکوټه قرآن پاک دی. تاسو وګورئ انشاءالله چې دا په دنیا کې چېرته به هم ني، نه په سعودي کې او نه به په د دنیا په یو ځای کې به هم ني داسې قرآن. د دعوې سره دا خبره کوم چې دا د قرآن پاک د دنیا د ټول نه وړوکی قرآن پاک دی. دا د دین لپاره خلکو چې کوم محنتونه کړي دي که نه، نو زه دنیا ته یم چې وګوره د اسلام لپاره مسلمانانو چې کوم قربانۍ کړي دي نو هغه ډېرې زیاتې قربانۍ دي. دا د دنیا د ټول نه وړوکی قرآن پاک دی. انشاءالله تعالی چې د الف لام میم نه والا او تر والناس پورې دا قرآن پاک دی. انشاءالله تعالی چې دا قرآن پاک چې کوم دی که نه دا په دنیا کې د چا سره هم ني. زه د دې دا ویډیو شایع کوم چې ټوله دنیا وویني. دا زما سره دی، زه په خپله په مینګوره کې یم او شفیع ناصر یم. دا زما سره قرآن دی او زه ټولې دنیا ته یم چې داسې قرآن دعوې سره وایم چې داسې قرآن به انشاءالله تعالی چې دونه وړوکی قرآن به په دنیا کې چا سره هم ني. ځکه چې د دې دا قرآن پاک چې کوم دی دا صرف 1 انچه زما په ګوته باندې 1 انچه قرآن پاک دی او ټول مکمل الحمدلله د دې وخته پورې دا ثابت او بالکل برابر دی. تاسو وګورئ دا قرآن پاک لیکل اومه بسم الله الرحمن الرحیم. او دا باقاعده لیکل کېدی شي، باقاعده دا خلکو قرباني کړې دین دپاره. تاسو وګورئ جي قرآن پاک باقاعده د دې یو ټکي خو دې سره خپل یو د بیت په هغه وخت کې جوړ شوی دی چې هغه دا دی چې په دې کې به یو الفاظ ټکي لیکل کېدي شي، په دې ورته ګوري په یو سترګه باندې او دا قرآن پاک تلاوت کېدی شي. تاسو وګورئ لږ خیر دی دا، تاسو لږ وګورئ دا الحمدلله چې دا تاسو ښکاري دا طریقه ده د ویلو او څومره قربانۍ د لپاره شوي دي د دین دپاره. انسان ته دا پته ولګي که نه. دا وینئ جي تاسو دا یو صورت ته به دی که نه، دا باقاعده پته لګېدی. دا په دې کې دا اولنۍ سپاره ده. تاسو وګورئ جي دا اولنۍ سپاره باقاعده او دا اخرنۍ سپاره بیا لنډي صورتونه چې کوم دي د قرآن پاک. په چلنج سره وایم چې په دنیا کې به دونه وړوکی قرآن شریف تر اوسه پورې او دونه زوړ چا سره انشاءالله چې په تاریخ کې به هم ني. دا زموږ د مشرانو هم پاتې شوي دي چې هغه ټول د دیوبند نه الحمدلله پاتې شوي. دا ما له خپلې نیا او زما نیا له خپلې نیکه ورکړی دا قرآن پاک. دا قرآن پاک چې کوم دی زما نیا له خپلې نیکه ورکړی او زما د نیا عمر 100 کالو ته قریب هغې ما الله کړی. بیا زما عمر 40 سال دی او دې 800 سالي شو تقریبا.